د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکش علي وزیر د جیل نه خوشی شو. نوموړي د کال 2020 په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې وو او بیا کراچۍ ته منتقل کړی شوی وو او د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي وو. د علي وزیر خوشی کېدو ته په سوشل میډیا توت خرکلی ویلې شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکېډ وایي چې علي وزیر د جیل نه آزاد شو. د سند صوبې په مقدمو کې د هغه د وړاندې نه ضمانتونه شوي وو او په خیبر پښتونخوا کې د ضمانتونو وروسته نن خوشی شو. میډیا سره په خبرو کې هغه ویل چې په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد 3 مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. د هغې اورېدلو لپاره راځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې علي وزیر په زوره بې ګناه په جیل کې ساتل کېدو. هغه په خبرو کې ویل چې علي وزیر چې په کومو مقدمو کې بندي وو په دغه مقدمو کې د پی ټی ایم نور غړي خوم نیول شوي او بندي وو. هغه ته وړاندې ضمانت ورکړی شوی وو خو علي وزیر ته ضمانت نه ورکړل کېدو. خو اخر چې ټول ضمانتونه یې وشو او آزاد شو. د علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې ضمانت په 13 جنوري د ډیر اسماعیل خان څلورم نمبر سیول جج منظور کړی وو. له دغه وړاندې په 20 جنوري د پیښور های کورټ د 400 په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو او حکم یې کړو چې علي وزیر به په بل مقدمه کې نه گرفتاریږي او په کومو کې چې گرفتاری نه ده شوی په هغه کې ضمانت ورکړو. پاتمه پروره د خیبر پښتونخوا حکومت د سند صوبې محکمه داخله تخت استولې وو چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانتونه شوي هغه د خوشی کړی شي او نن د نه پرواز په 14 پروره د کراچۍ د مرکزی زندان څخه خوشی شو. د علي وزیر خوشی کېدو ته په ټولنیزو رسنیو توت خرکلی ویلې شوی دی او هغه د یوې ناکرده ګناه زندانی بللې دی. یو تن په ټوئیټر د شعر په جبه کې ویلي دي چې په جبر تشدد ور باندې ستړ شول سم نشول سنبال نکړل هیڅ انقلابیان په زنجیرونو. یوې خبريال پرځانالي لیکلي دي چې نن په ټوله نړۍ کې د عاشقانو ملاویدو ورځ مانځل کیږي او ښکاری داسي چې پښتنو ځوانانو ته خپل علي وزیر ملو شو. یو بل خبريال رفاقت الله رضوال په ټوئیټر لیکلي چې هغه د علي وزیر بوډه مور ته سلام وړاندې کوي ځکه چې هغه د خپل کمزوري وجود او د غم له وجه هیڅ فریاد ونکړو او نه خپل زوی په بهانه مجبور کړو بلکې هغه ته حوصله ورکړه او نن د حق او رښتیاو ګټه وشوه. طالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د جنوبي